په اسلام آباد کې چې کوم جمعات وران شو نو هغه جمعات عوامو جوړ کړو وس هغه دوباره وران شو. په اسلام آباد کې چې کوم مدني مسجد وو نو د حکومت د طرفه چې دغه جمعات شهید شو هغه چې دغه مکمل ختم کړو نو عوامو چې دلته کې احتجاجونه کول بیا غو دا خبره وکړه چې د جمعې په ورځ باندې به موږ د دې بنیاد چې دا به دوباره کړو. نو په 16 اگست باندې چې خلکو ځان لا غ جمعات چې دغه خاخت مختار سره ته چاپیر کړي او دوباره هغه جمعات چې دا جوړ کړم نو هغه جمعات چې هغه دوباره وران کړو خو د سره وجنه وران کړو. د انتظامیه سره خبره وکړه د انتظامیه سره چې دا معاهده وشوه نو په هغه معاهده باندې چې دغه جمعات دوباره وران کړی شو. نو په هغې کې ورسره ډېرې خبرې کړی شوي دي ځکه چې حکومت چې دی هغه نور جماعتونه هم رانول. تاسو به اورېدلي چې د 50 جماعتونو نوټیفیکیشن چې دی دا نور راغلو او دغه جماعتونه چې دي دا به نور رانهیدل. خو دلته کې چې دی د هغو د طرفه چې کوم معاهده شوي ده نو په هغې کې دا خبره شوې ده په 19 اګست باندې دا معاهده شوې ده د دغه جماعت چې کوم جماعت چې وران شوی دی مدني جماعت نو دا چې دی دا به په 4 میاشتو کې چې دی دا به دوباره جوړیږي. لکه په 4 میاشتو کې به دننه دغه جماعت چې دی دا به حکومت وس جوړی او دوباره به جوړی. نو انتظامیه چې دا خبره ومنله دغه شانتې ولې دي چې په دې جماعت کې به 5 وخته مونځ کیږي. مخکې کېدای شي یو ټایم مونځ پکې دی یا پکې د جمعې یو مونځ کېدل خو اوس هغه چې 5 وخته مونځ چې دی په دغه جماعت کې به کېږي. بل لا چې دا خبره چلېدله چې 50 جماعتونه چې دي د هغې نور لیسټ راغلی چې دغه به ورانېږي. نو د هغه انتظامیې له طرفه دا خبر راغلی ده چې دغه نوټیفیکیشن چې دی دا چې دی داسې د دروغ دی زمونږ د طرفه چې دی د نورو جماعتونو د ورانېدو هېڅ خبره هم نه ده شوي. دغه شانتې بیا یې ویلي دي چې کله تاسو د جماعت معامله یا نور څه مسله او انتظامیه کوي نو هغه به د دې خلکو د کمیټۍ چې دی چې کومه کمیټۍ جوړه کړې ده نو د هغه کمیټۍ سره به اول خبره کوي نو د هغې نه وروسته چې دی دغه کار به کوي. نو دا چې دی به دې نوټیفیکیشن کې دا معاهده کې دا ټول هر سره لیکلی شوي دي. نو کوم مدني جماعت چې وران شو نو هغه به انشاءالله په 4 میاشتو کې دننه چې دی دا به جوړیږي. انتظامیه چې دی هغه وبېلله او عوامو چې دی هغه وګټله ځکه عوام چې دي په خپل ځای باندې کلک ولاړو. انتظامیه وسوي چې دغه جماعت چې دی دا موږ په خپله په 4 میاشتو کې دننه چې دی دا جماعت په ودرو.